ډېرو محترمو مسلمانانو نن داسې وظیفه در کوم کوم خلک چې په حاجتونو کې ناکامه شوي، حاجتونه یې نه پوره کیږي، مشکلات یې نه اسانیږي او دا غواړي چې الله تعالی زما حاجات پوره کړي، مشکلات مې الله تعالی اسان کړي، ځکه چې زه ناکامه شوی یم، د خلکو خبرو خوړلی یم، د خلکو خبرو کو زنانه دی او کو نارینه دي. کومې زنانه چې نکاح هم نه کېږي خلکو ته خبرې کوي، د کومې چې نکاح کېږي واده یې نه کېږي خلکو ته خبرې کوي. د چا اولاد نه وي نو د بل چا په تانه کې بس یو غوبل جوړ دی، بس یو قسم هغه دغه جوړ دی، تکلیف جوړ دی، مسلمان د تکلیف ورکول جوړ دی. محترمو، نو هغه مسلمانان کم چې ناکامه شوي دي، هغه ښکلي نوجوانان، هغه جنکۍ زما خویندې تورسرۍ په هر اعتبار سره ناکامه شوي دي، نو د هغوی د کامیابېدو دپاره انشاءالله دا بهترینه وظیفه یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، دا هر حاجت په ستاسو پوره شي د الله تعالی په قدرت سره، د الله تعالی په رحم سره. محترمو، ځان ناکامه کول مه غواړئ، کامیابي ناکامیابي د الله تعالی په لاس کې ده، خو ته هم خپل زندګۍ له یو ترتیب ورکه، خپل زندګۍ له یو شیډول ورکه، د خپل زندګۍ د ګنټو له، د خپل زندګۍ د منټونو له یو ښکلی هغه رنګ ورکه، د خپل زندگی د الله تعالی په دین باندې منوره که، د خپل زندگی د الله تعالی په دین باندې معطره که، نو تا ته به الله تعالی لارې اساني او ورسره دا وظیفه شروع که، نو ناکامي به ستا خپله راځي، دغه ناکامۍ باندې به ته خپېږدي او کامیابي به د الله تعالی لکه د سیرې په شان داره چې انشاءالله دا د الله تعالی په لوی فضل او احسان سره به کېږي. نو راځئ د اسانه وظیفه طریقه راته ښیم د دې او په کم وخت کې به یې کوې، څومره تعداد سره به یې کوې، دا واورئ، عمل پرې وکئ، انشاءالله ناکامي به ختمه شي، کامیابي به الله تعالی راولي، د هر سړي به الله تعالی خوشحالی راولي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو او خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. هر ځای کې چې تاسو یې الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی یې تمامو نوجوانانو دا ځوانیانې برکتي کړي، تاسو چې کوم حاجتونه دی الله تعالی دې پوره کړي، د تورسرو زنانو دی الله تعالی نکاحګانې وکړي. محترمو، نن زمونږ وظیفه ډېره زیاته انتهایي پاورفل وظیفه ده، د حاجتونو دپاره ده، د مشکلاتو دپاره ده، د غمونو دپاره ده، د مصیبتونو دپاره ده. کم حاجت ته راشي هغه حاجت به د الله تعالی پوره کوي، کم مشکل ته راشي هغه مشکل به د الله تعالی پوره کوي. په زندګۍ کې دی هر رنګه ته وایې چې تبدیلي الله تعالی راولي، نو دا وظیفه راته په دوو طریقو سره ښیمه، عمل پرې وکړه، انشاءالله چې الله جل شانه به دې تمام مشکلات اسانوي. محترم مسلمانانو، لومبنۍ طریقه خو یې دره چې کم کس په یو غم یا مصیبت یا په یو مشکل ورته راشي، نو هغه دپاره پکار دي چې یا بدیع السماوات والارض وي، دا بله طریقه ده. دا په سکرین چې ښکاري دا بله طریقه ده، دا بله طریقه ده. د دې طریقه دا ده چې کم سړی په مشکل کې دی، په غم کې دی، مصیبت کې دی، هغه له پکار چې زر فیرې یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، دا به وی انشاءالله چې نصیب به د الله تعالی کوله وکړي. خو دا وظیفه په اودس کې کې، صحیح شوه، په اودس کې به یې کې او د اوده کېدو نه به یې مخکې کې. انشاءالله علماو ذکر کړي دي چې خوب کې به راته هم هغه نظاره الله تعالی راولي چې دا حاجت دې پوره کېږي یا دې نه پوره کېږي. یو خو دا طریقه شوه. دویمه طریقه دا ده محترمو، چې کم کس دا غواړي چې الله تعالی زما مشکلات اسان کړي، زما یا نکاح وکړي، یا زما محبت ما ته حاصل شي، یا زما واده دی وشي، یا زما بچی دی کامیاب شي، یا زما لور د واده شي، یا زما د لور نکاح د رشتې پسې نه راځي، یا زه قرضدار یم، یا زه بیمار یم، یا دنیا چې څومره رکاوټونه دي، څومره تکالیف دي، څومره غمونه دي، او انسان و چې دا د الله تعالی پوره کړي، نو دا دویمه طریقه ده. دویمه طریقه ده یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا به تاسو وایې 21 ورځې پورې به دا وظیفه کوئ، 21 ورځې 21، او دا وظیفه به تاسو محترمو روزانه چې دی
نو 1200 پیرې کوئ ها 1200 مرتبه یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع دا به روزانه 1200 پیرې کې او مسلسل یوي ورځې به کې انشاءالله چې کم کار دی هم وي د یوي ورځو کې به دننه درنه الله تعالی ستا حاجت پوره کوي دا ازموده ده ها صحیح شوه او البدیع معنی څه ده بې مثال څیزونو ایجاد کولو والا رب ستا په قسمت کې یو حاجت دی هغه نه پوره کیږي نو هغه به الله تعالی ستا په زندګۍ کې ایجاد کوي دنیا چا ایجاد کړي الله منګه چا ایجاد کړي منګ کې 360 جوړونه دي منګه چا ایجاد کړي منګه الله ایجاد کړي ماشوم چې دی د یوې نطفې د ساس کې نه څوک ایجادوي دا الله ایجادوي محترمو دا دومره غټ اسمان الله تعالی ایجاد کړی دی د دې تعمیر الله جل شانه فرمایلی دی چې بغیر ستونو ولاړ دی او چې کم وخت نه احساس کړی اوسه پورې دی کې چاو دی هم نه دی راغلی په د دې رنګ هم چېرته نه دی تبدیل شوی ناکم نور چې راخیږي محترمو چې دا د دې ځمکې او د دنیا نه په څو چنده غټ دی دا چا ایجاد کړی دا الله تعالی ایجاد کړی محترمو دې ته سوچ وکئ چې یو دانه هغه کله په خاورو کې ککړه شي د غنم دانه هغې نه الله تعالی یو وږی راوخیږي په هغې کې سوونه دانې دا څوک ایجادوي دا انجینیر څوک دی محترمو یو زمونږ انجینیراني چې وړو وړو پرزو نه غټ جهاز سازو دا الله تعالی موږ د عقل سوچ سمجھ راکړی د وړو وړو خښتو نه غټه بنګله انجینیر صاحب سازی د وړو وړو ټکو نه الله تعالی زده کوي حافظ قرآن ته الله جوړ کړي نو محترمو دا من الله تعالی ایجاد کړي الله تعالی بهترین انجینیر دی بهترین کار ساس کوونکی الله تعالی دی نو ان شاء الله چې الله تعالی دومره طاقتور ذات دی دومره سيزونه پیدا کوي او وخت هم پنه لګي کون فیکون ذات دی نو زما واست حاجت الله تعالی ته هیڅ هم نه دی ها زما خو یا حاجت د واده وي یا د نکاح او د محبت وي یا د قرضونو وي یا کور کې د جنگ جګړو وي یا د خاوند د مسافرۍ وي یا د خپل کور وي یا د بیماری وي یا نور واړه حاجات محترم الله تعالی باندې غټ حاجتونه خپل حل کوي او الله تعالی حاجت ته الله تعالی مو وایي چې الله زدا حاجت لرم الله تعالی ته دا مو وایي چې الله زدا حاجت لرم حاجت ته وایا چې داسې رب لرم خو هغه رب ته مې وړاندې کړی زری به دي کې او پوره به دي کې راته زمونږ عقیده خرابه شوې ده زمونږ د ګناهونو سره تر سره منګه زندگی په له لعب کې ده زمونږ نه خپل الله خفه زمونږ نه خپل علما خفه زمونږ نه خپل شیوخ خفه زمونږ نه خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خفه منګه سي ډوپلیکیټ مسلمانان الله تعالی همغه باندې خصوصي رحم فرمای دا د وظیفو کوي موږ ته هم ډېر دعاګانې کوي موږ تاسو ته ډېر دعاګانې کوي الله تعالی مو دین او دنیا خسته کا الله تعالی مو دې وظیفې سره تمام حاجتونه پوره کا الله تعالی مو سره مشکلات آسان کا موږ ته هم ډېر دعاګانې